یو عالم کې چې یو سړی ځان ته عالم وایي په دې کې څو صفتونه پکار دي. هغه صفتونه چې کله په یو عالم کې نو د تعلیم شی ویلې، چې کله په کې دغه صفتونه نه نو د عالم نه دی، برای نام د نوم عالم دی. خلک به ورته مولوي صاحب وایي، لیکن د الله په نسبت باندې دا چې کوم دی عالم نه دی. فقيه ابو الحفص رحمه الله چې کوم دی 10 صفتونه ذکر کړي دي، په کوم یو عالم کې د 10 صفتونه او د الله تعالی په نسبت باندې عالم دی. یو اخلاص او خشیت، انما يخشى الله من عباده العلماء، چې د کوم عالم په لکه د الله تعالی نه یې نه و د عالم نه دی. او دویم همدردی، د خپل مقتدین او د خپل قوم د خپل رعایت دې همدردی په لکه نه و. او دریم شفقت، په خلکو باندې به مهربان دي، د سره صرف د خپل جب او د خپل ګېډې فکر نه وي چې زما جب مو شه زما ګېډه مړه شي، دا فکر ورسره نه وي. او څلورم تحمل او صبر، په دې کې به صبر پروت دی. دا به صبر نه کې لکه رسول الله تعالی او صبر کوه، برداشت کوه، معافي کوه، درگذر کوه، نو په دې کې به صبر پروت دی. او پنځم په دې کې به حلم پروت دی، حلم. شپږم په دې کې به تواضع عاجزي پرته وي. یو عالمي او دا تکبر کوي نو پیښه د عالم نه دی، بلکې عالم له عاجزي پکار ده. اوم نمبر د خلکو د مال نه بې رغبته کېدل، د چا سره چې څو سره دي د هغې امید نه ساتل چې ماله به یې راکړي او ماله به یې راکړي او ماله به یې کله راکړي او دا ټول ماله دې راکړي، نه، بلکې د خلکو د لاس نه امیده شه چې د چا سره څه دي وی دا دې مبارک شي. ماله چې الله کوم علم راکړلی دا دنیا د باچاهانو نه چې کوم دی بهتره دی، د هغې نه بې رغبته. اتم نمبر د کتابونو د مطالعې دوام، چې کوم عالم کتابونه ګوري د سره علم شته دی، چې کوم عالم کتابونه نه ګوري دا دینی کتابونه خبر نه دی، نو دا به دا مسائل په څه کې وګوري. ځکه د دې دور د خلکو ذهنونه کمزوري دي چې هر وخت کتاب نه ګوري، مطالعه نه کوي، نو دا خرابېږي به. نو لهذا د کتابونو مطالعه د عالم له پکار ده چې عالم کم عالم ځان ته څوک وایي نو کتابونه دې ګوري، په دې سره به چې کوم د علم سیوا کېږي، د علم به چې کوم د سیوا کېږي. او بل دا دا نهم نمبر چې د دروغو نه ځان ساتل، د دروغو نه ځان ساتل. عالم به دروغ نه وایي، نو چې کله دروغو نه انسان ځان وساتي او د دروغو نه ځان وساتي دا په رښتیا باندې علم دی. او اخرنی 10 نمبر دا دی چې د هرې دروازې ورکوټ یو غټی په ځان باندې سوال دروازه را کولاونه کېږي، چې د مخلوق نه سوال کوي چې ماله دا راکوي ماله دا راکوي زما دا محتاجي ده، بلکې سوال الله تعالی نه غواړي. چې کوم تکلیف به در راځي به دا الله ته متوجه کېږي چې زما الله زه ستا یو فوجي ما، ستا یو بندې ما، او په ما باندې د ازمایش راغلی دی، مخلوق ته مې محتاجه کوه، الله زما ضرورت ته پوره کړه، نو بیا به الله تعالی ضرورتونه پوره کوي. نو لحاظ د الله صفتونه چې په کم عالم کې د عالم دی، چې په کم عالم کې نو به د عالم نه دی، داسې برای نام پټکي والا دی، ګیري والا دی، خدای الله په نسبت باندې عالم نه دی. نو لهذا علماء کرام ولا دا 10 صفتونه ټول هر عالم د خپل مخې ته کې چې کو دا 10 صفتونه ما کېو زه بیا عالم مد الله په نسبت کې او کرا پکې نو مخلوق نشل پر چا تعلیم علم و مخلوق خپل باندې نه سو جنت کېږي او نه سو جهنم کېږي. لهذا ټول علماء کرام ځان کې دا 10 صفات